أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخکې دا خبره ذکر شوه چې قلب یوازې هغه قلب نه دی چې کوم په حیواناتو کې دی، بلکې په انسان کې ځان له د حیواناتو نه بالا او د خپل جسمانی قلب نه علاوه یو بل روحانی قلب موجود دی، او اصل انسان هغه دی، او اصل متکلم او مخاطب هغه نفس انسانی دی، هغه روح انسانی دی، هغه په حقیقت کې قلب دی او هغه په دې جسم باندې حاکم دی، او انسان په دې وجه باندې د تعلق یو طرف ته د دې ځمکې او د دې خاورې او د دې طبیعیاتو سره دی، بل طرف ته د تعلق چې دی هغه د روحانیاتو سره دی، ځکه چې د روح دا د بره نه راغلی دی، دا د عالم بالا نه راغلی دی، دا د عالم امر نه راغلی دی. لہذا د کمال او د کارکردگی او د کامیابی دا په هغې وحی باندې موقوفه ده چې کوم د بره نه راغلی ده، د غذا د بره نه به راځي، د جسمیاتو غذا د ځمکې نه را پیدا کیږي او د اسمان هم پکې حصه ده. وفي السماء رزقکم مطلب دام دی چې ستاسو د رزق انتظام الله تعالی د بره نه کړی دی، لیکن بظاهر خو دا رزق د ځمکې نه راټوکېږي. او د وفي السماء رزقکم معنا دام ده چې د الله تعالی په اختیار کې دی، د الله تعالی په اختیار کې آسمانی قوتونه هم دي او زمینی قوتونه هم دي. اوس دا چې انسان به د خپل جسم او د خپل وجود یا په دې ځمکه کې چې دته کوم اختیارات حواله دي، دا اختیارات به دی څنګه استعمالوي؟ آیا دی د دې وحی محتاج دی او که نه دی؟ نو عقل هم دا وایي، قرآن هم دا وایي، او د انسان دا وجود او د انسان دا ساخت او د دا جوړښت او دا پیدایش هم دا وایي چې دی په خپله باندې د صحیح او د غلط په معلومولو کې یا په دې ځمکه باندې په صحیح طریقه د ژوند په تیرولو کې آزاد نه دی او خود مختار هم نه دی، بلکې دې ته ضرورت دی، دی محتاج دی، دی محتاج. لکه مثلا اولنۍ خبره خو دا ذهن کې کېنول غواړي چې دی مخلوق دی او د خالق الله پاک دی، نو د خالق نه دا خبره ډیره بعیده ده، ځکه چې خالق حکیم دی او علیم دی او د حکیم هیڅ کار د حکمت نه خالی نه. نو د الله رب العالمین د صفت خالقیت او د صفت حاکمیت او حکیمیت نه دا بعیده ده او دا لرې ده چې یو داسې مخلوق چې هغه عقل لري او شعور لري او پوهه لري او بیا د هغه دپاره د دنیا کې را دومره کائنات او دا دومره څیزونه د ده دپاره پیدا کړي دي او د ده په خدمت کې لګولي دي او ده ته یې دا ویلي نه چې ته به څه کې، دا خو د یو عام انسان نه بعیده ده. یو سړي له چې فرض کړه یو نوکر دی یا د سړي بچی دی او پیسې وله ورکړي چې ها دا پیسې والا، دا 100 روپۍ والا، دا 1000 روپۍ والا، دا دومره پیسې والا کراچۍ ته لاړ شو او بیا ورسره دا غمي چې یاره دی به کراچۍ ته ورسي که به ونه رسي، نو کوم ځای کې به یې ته لکه شپه به کوم ځای کې ګاډي ټکټ وله والي، بیا وایي هغه ځای کې به شپه وکړي، هلته وله په هوټل کې کمره والي، هلته یو دوست ته ووایي هلکه ته خیال ساته زما بچی هلته درغی،
او دې بچي ته پیسې هم ورکړي او دا دومره خلک هم د ده په خدمت کې ولګوي او دا ورته اډونه وایي چې ته به هلته څه کوې. نو دا خو د یو عام عاقل نه هم دا خبره بعیده ده. نو الله تعالی دا کار څنګه وکړو چې دا کائنات پیدا کړل او په دې کې انسان پیدا کړو او د انسان له دا دومره پوهه هم ورکړل او دا دومره صلاحیتونه او اهلیتونه هم له ورکړو. دا ځمکې او د اسمان او د ستوري او سپوږمۍ او ورځ او شپه او یخني او ګرمي او دا ټول خاورې اوبه او هواګانې دا هر شی د ده په خدمت کې ولګول او ده ته اډو دا ونه وایي چې ته به څه کوې. کوم څیزونه چې د ده په خدمت کې لګولي دي هغه خو سرې مو انحراف نه کوي د خپلې خبرې نه. هغه د ده په دې خدمت کې شپه ورځ بوخت دي لګیا دي. نور په خپله ډیوټۍ کې کوتاهي نه کوي، سپوږمۍ په خپله ډیوټۍ کې کمی نه کوي، ستوري نه کوي، موسمونه په خپل ټیم ځي راځي، هواګانې خپل کارونه کوي، یخني ګرمي خپل کارونه کوي او د دې انسان د فایدې دپاره لګیا دي. نو دا څنګه عقل مني چې دا انسان دی بیا هېڅ بد دی بلکل خرتیزې وایي او لګیا دي او څه بې فایدې او بې مطلبه د شپې سبا کوي. دغه خبره قرآن مجید کړې ده افحسبتم انما خلقناکم عبثا. ستاسو دا خیال دی چې موږ تاسو بې مطلبه پیدا کړي وانکم الینا لا ترجعون او تاسو به موږ ته واپس نه راتئ، را واپس کېدی به نه شئ. فتعالی الله الملک الحق. د داسې خبرې نه د داسې اعتراض نه د داسې فضول خبرې نه خو الله تعالی ډېر زیات بالا او برتر دی، ډېر زیات اوچت دی، ځکه چې خو په رښتینې بادشاه دی. دا خو د عام دروغجن بادشاهان هم دا کارونه نه کوي، د عام مخلوق او د عام خلک هم داسې کار نه کوي، داسې بې مطلبه چې دومره وسایل په چا خرچ کړي او هغه ته داسې اډوی دی چې ته به څه کوې. داسې فضول کارونه خو د عام خلک نه کوي. نو هغه خو الملک الحق هغه په صحیح معنو بادشاه دی، نه به دا کار څنګه کوي. لازما هغه تاسو د یو مقصد دپاره پیدا کړي او هغه مقصد تاسو په خپل عقل او په خپله پویه باندې نشئ حاصلولی. په خپل عقل او په خپله پویه باندې تاسو هغه مقصد نشئ حاصلولی. نو یو دا خبره. دویم دا چې انسان الله تعالی د دنیا ته رالیږه نو ورته دا خبره کړې وه قل نهبطوا منها جميعا. مونږ ورته وایي کوشئ د ځمکې ته آدم علیه السلام حوا او د هغه بچي او ټول دا کوشئ ضمنن کله جمع د تثنیې دپاره هم راځي تثنیه د جمع دپاره ټول کوشئ. فاما یأتینکم مني هدى فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او چې ځمکې ته کوشئ نو بیا به ځان له خپل نظریات نه جوړوئ، ځان له به څه افکار او عقاید او څه اخلاقیات او څه ضوابط نه جوړوئ. په دې کې به تاسو آزاد نه یې، بلکې څنګه چې تاسو د بره نه ښکته راکوز شوئ نو داسې به تاسو دپاره هدایات هم د بره نه راځي. نو هغه هدایات تابعداري چې چا وکړه نو فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. او الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. که نه منې نو بیا به جهنم. نو د دې خبرې تقاضا دا ده چې الله تعالی د طرف نه چې کومه وحی ده د هغې نه بغیر انسان کامل نشي جوړېدی او دی د خپل ژوند مقصد نشي پوره کولی. نو دا خو اولنی وجه. دویمه خبره دا ده چې زه فرض که مونږ دا ووایو چې انسان وحی ته محتاج نه دی نو دی به د ژوند د اصول د چا نه زده کوي؟ اخر دی خو به ژوند تیری نو دی به خبره د چا نه زده کوي، د ژوند طریقه به د چا نه زده کوي، دماغو کې چې کومې خبرې اچي دا به د چا نه زده کوي. دی به د چا سره دوستي کوي، د چا سره به دشمني کوي، د چا به پې حقي، د چا باندې بې حقي، د ده به څه ذمه دارۍ وي، د ده به د چا سره څه اختلاف راځي. نو دا خبرې به د چا نه زده کېږي. نو چې د وحی نه نه زده کوي نو بیا بل شی څه شی دی؟ خو عقل دی، د عقل نه به یې زده کوي. نو عقل تا ته ما ووي چې عقل خو په خپله باندې محدود دی او په دې انسان کې دننه یوازې دا جسم نه دی بلکې په دې انسان کې دننه تا ته ما ووي دا قلب دی او دا د عقل د رینج نه او د عقل د حدودو نه بهر دی.
عقل په دغه معاملاتو کې څه خبره کولی نشي ځکه د ده هلته رسایي نشته. نو که انسان فقط حیوان وی، فقط دا جسم وی، فقط دا سر و خپې او لاسونه وی، نو بیا خو کېدی شو چې هلکه دا اسم د دې طبیعي وجود نه جوړ دی او په دې کې عقل اسم کار کولی شي. عقل دا په دې دنیا کې چې دا کم طبیعي امور دي دا ټول معلومولی شي. فزیکس او په دې کې د ذهن خو په دې کې کار کوي، دی خو په دې کې کار کوي که نه. فزیکس خو وایي دغه څه چې د په رینج په حدودو کې دننه دی ورته ګوري دا معلومولی شي. دا طبیعي امور دي، نیچرلی دا طبیعي امور دي. لیکن دا خو یوازې نه دي. د انسان دا قوتونه محدود دي. انسان کې ګوره دا لمس دی، ذوق دی، سمع دا، بصر دی، دا هر یو شی د بل شي په نسبت باندې محدود دی. انسان لکه سکل کوي، سکل نو سکل دا جبه کوي، د جبې له به شی راوړي د هغه ځای نه شونډه پورې چې راورسوي هم نه سکلی کېږي، تریو او تریخ نه معلومېږي. دا به د جبې له وروړي نو هله به معلومېږي. د دې په نسبت باندې بیا دا قوت لمس چې دی دا په دې ټول وجود کې دی، دا ته لږ وسعت لري. هغه قوت ذوق چې دی هغه د قوت لمس په مقابله کې ډېر محدود دی، او دا قوت لمس د قوت ذوق نه لږ زیات دی. نو که پونده وله وروړی او که جبه وله وروړی او که لاس وله وروړی او که اوږه وله وروړی خو د شي معلومول کولی شي. د هغې نه بعد بیا دا قوت شامه ده. دې قوت شامه کې د پوزه کې الله تعالی یو قوت ښودی دی، نو هغه خو هم د ډېر لرې نه بویونه نشي راښکلی. نږدې خواوشا کې چې تاسو په محدوده دایره کې وي نو هغې باندې دی پوه شي. د هغې نه بیا لږ غوږونه ډېر زیات لرې پورې اواز واوري. د هغې نه بیا د سترګو هغه رینج ډېر زیات لرې دی، هغه دی مونږ پې نور ته هم ګورو، ستورو ته هم پې ګورو، څومره لرې دي زمونږ. حالانکې غوږ دومره پورې کار نه کوي. کله کله په یو ځای کې دا ډزې چې کېږي نو پړق مخکې سړی ویني او هغه ډز بیا وروسته وشي، نو خلک ووایي دا مخکې کېږي او نه وروسته نه، یو ځای پړقه هم وشي او ډزه هم وشي، خو هغه پړق مخکې راورسي هغه بجلی رفتار تیز دی، د برق او د روشنایي رفتار تیز دی، او د اواز رفتار کم دی، نو اواز وروسته رارسي او بریښ مخکې رارسي. نو دا بنیادي طور باندې دا هر یو شی د بل شي په نسبت باندې محدود. دارنګه د عقل دی، ځکه چې د عقل جواسیس چې دي عقل په دې ذرایعو باندې شی معلوموي. عقل خو په دې معلوموي چې تا په سترګو څه شی لیدلی دا یې نه پس به پکې تاسې ترتیب به یاره داسې یو شی ما مخکې لیدلی یو سړی دې مخکې ولیده ا دې وپېژنده بیا ډېره موده غیب و چې داسې دې ورته کتل نو بیا دې ورو ورو سوچ کوو چې هلکه دا خو ما چېرته نه سوچ دې کوه اوهو یاره تا خو هغه پلان کې ځای کې مالي. نو دا عقل په هغه څیزونو کې کانټ چانټ ترکیب او کمې زیاتې او د هغې نه څه نوې خبرې را معلوموي چې کمې خبرې د هغه په دې جواسیسو باندې معلومې شوي. کمې خبرې چې په دې جواسیسو نه معلومې شوي نو د هغې کې دی ډېر کم د فکر کار کوي. خو څنګه چې دا یو شی محدود دی نو دا بل شی هم محدود دی. دا منطقیان چې یو خبره کوي که نه وایي زاید په محدود باندې په قدر محدود دا محدودي. یو شی ګز دی بل د هغه نه 15 انچې زیات دی، نو چې دا ګز محدود دی او دا بل ته په یو محدود تعداد کې زیات دی، نو پته ولګېده چې هغه ته زیات دی هغه هم محدود دی که نه، ځکه چې هغه په چا باندې زیات دی هغه هم محدود دی او دا چې څومره پې زیات دی دغه هم محدود دی، نو چې هغه ته زیات شي خود محدود شو. نو دا هر یو قوت د بل قوت په نسبت سره ټیک ده چې دا د هغه نه زیات دی، خو د دم یو حده پورې دی کار کولی شي، د هغې نه اخوا دی کار نشي کولی. نو عقل دا اخرنی حد نه دی، ځکه چې د عقل نه ماورا څه بل څه په دې انسان کې شته چې دا موږ پرې دا دومره بحث وکړو چې هغه روح انساني دی، هغه قلب دی، دا د عقل د رنج نه بهر دی، بلکې د خو د عقل سره مقابله. نو دلته د انسان کمزوري دا ده چې دی د دې عقل نه په هغه میدان کې کار اخیستل غواړي او د عقل ورته وایي زه داسې کوم، دا ډېر پخناټی دی، نه عقل دی
دا پخناټه تاسو ته څه وایي؟ دا پخناټه ښه ټکی دی. ما په خیال په ژبه کې په بله ژبه کې به داسې ټکی نه وي. پخناټه هم دغه ته وایي چې په څه پوهېږي نه او پوره داسې مشروطۍ غونته کوي او په هر څه کې خپله خبره کوي. حال دا دی چې پوهې هغومره نه وي. نو عقل کې دا پخناټیتوب شته چې هغه وایي زه هره مسله دله حل کوم. لکه تا ته ما وایي تا د خدای پاک نه سوال نه کوې د عقل. که تا ته وایي ته پوره یې که نه هر څه کې ته پوره یې څه له د خدای پاک نه نور عقل ولې غواړې؟ حال دا دی چې د ده دایره چې ده او د ده دایره کار دا محدود دی. یعنی په دنیا کې عام طور باندې داسې کېږي په یو میډیکل کالج کې یو د فزیشن سبق وایي او بل د سرجري سبق وایي. نو چې د سرجري سره متعلق یو شی راشي نو هغه فزیشن والا وایي یاره دا د ما کار نه دی. حالانکه دواړه په یو سبق په یو کالج کې په یو میډیکل کالج کې دواړه ویلی کېږي. خو هغه وایي یاره دغه زما میدان نه دی زه اپریشن نشم کولی. نو چې په یو ځای کې دننه یو میدان دی او په هغې کې یو خبره په هغه یو ځای کې کار کوي او بله په هغې کې نه کوي. دا یو دنیا ده. دا اوبه هم په دې دنیا کې دي او دا هوا کې دا مرغۍ هم دا دنیا ده او دا موږ چې پکې اوسېږو دا هم دنیا ده. خو موږ د دې ځمکې د پاسه اوسېږو او په دې اوبو کې چې کوم مایان دي هغه شانې موږ نشو اوسېدی او زموږ د پاسه چې دا مرغۍ دي هغه زموږ په شان نشي اوسېدی او موږ د هغې په شان نشي اوسېدی. افلاطون هم الوتی نشي. افلاطون څومره لوی سړی و خو چته الوتی شي او افلاطون نشي الوتی. مولخ الوتی شي او ماش الوتی شي او افلاطون نشي الوتی. دا محدودیت دی. هغه ځان له په یو دایره کې رابند دی او ته ځان له په یو د هغه حدود ځان له دي. په دې اوبو کې دننه هغه واړه واړه غوندې هغه د میږو د دغه په وړو څیزونو په شانتې څیزونه یې پکې دننه پکې هغه هم لګیا پکې چندخې پکې هم لګیا مارمایه هم پکې لګیا هم پکې الامبو وایي هغه پکې اوسېږي پوهېږې شمشتی پکې هم دننه اوسېږي مارمایه پکې هم دننه اوسېږي چندخې هم پکې دننه اوسېږي خو ته پکې نشي اوسېدی او هغه بره نشي اوسېدی. هغه مایه چې ډېر زیات هغه چې هغه بلکل څه شی ورته وایي هغه نهنګ چې ورته وایي هغه حاجي تمساح ورته وایي په عربۍ کې په انګریزۍ کې ورته کرکډل وایي څه وایي ورته په پښتو کې ورته بل څه نوم وایي مگرمچ اردو کې ورته مگرمچ. هغه مگرمچ ډېر زبردسته شی دی خو هغه دا دی په دې دنیا کې بار چې راشي نو بیا ورته مشکله کېږي. مرغۍ الوتی شي او په اوبو کې لامبو نشي والی. نو د دې معنا دا ده چې الله تعالی تا ته په دې دنیا کې دا ښیي چې د دې یو دنیا څیزونه یې د دې یو دنیا څیزونه یې خو د هغې باوجود هغه یو د بل په نسبت باندې څه دی محدود دی. نو چې کم یو د یو دنیا دی او بل د بلې دنیا دی نو دا به څنګه نه د یو بل نه جدا جدا دی به په هغې کې څنګه کار ولري. و چته چې وایي یا چته نه اډو شاهین که باز هغه راشي او هغه پرې دغه کې دننه کښېني پرې اوبو کې دننه دی چندخې ته وایي ورکړه تا ته د لامبو چل ښیم ته چې دا لامبو وایي دا داسې نه ده. دا به ورته وایي چې یاره ته باز یې خو ستا میدان جدا دی که نه ته په ډېرو تیارکو کې الوځې ستا میدان یقینا ډېر غټ دی او ډېر بالا دی ډېر اوچت دی خو زما میدان جدا دی. یا مگرمچ چتي ته ووایي چې هلکه ورکړه تا ته د الوتو چل ښیم ته دا چې الوځې داسې چل نه دی پکار. نو چته به ورته ووایي چې ټیک ده زه ستا نه ډېر ورکوټ یم او زما باډي او زما جسم او زما خو دا دی چې زما میدان جدا دی او ستا میدان ته زما میدان کې ګوتې نشي والی. لکه پښتو کې خلک وایي ګوره ورته دی د هیلۍ بچې ته د لامبو چل ښیي هیلۍ ته د لامبو چل ښیي. مطلب یې دا دی چې ته که ډېر هم افلاطون شي خو ته هیلۍ ته د لامبو چل نشي ښودی. هغه غر چې ولې کوي که دا کوي نو بیا پرېږده بند وګوره که دا غر نو دا یوه دنیا ده یوه دنیا ده په دې یو دنیا کې چې دا ټول عالم جسمانی دی د اوبو نه عالم هم عالم جسمانی دی هم فزیکلی دنیا ده او دا د هوا د مرغۍ دا دنیا هم جسمانی عالم دی او دا ما او تا چې پې اوسېږو دا هم جسمانی عالم دی. خو په دې جسمانی دنیا کې د یوې دنیا شی د بلې دنیا په ځای کې کار نه کوي. په یوه یونیورسټۍ کې د انجینیرینګ یونیورسټۍ استاد د میډیکل یونیورسټۍ کې سبق نشي لولولی ویلی شي نو د هغه مضمون جدا دی او د ده مضمونه او د میډیکل یونیورسټۍ او د میډیکل کالج استاد چې دی
او دا هغه فن استاد چې دی هغه په انجینیرینګ کالج کې درس نشي ورکولی، حالانکې هغه هم د ساینس دی او دا هم ساینس دی، هم دغه یوه یونیورسټي ده او دا هم دغه یوه د یوې یونیورسټۍ کالجونه دي. نو دا په حقیقت کې بنیادي خبره چې د په ذهن کې پرته وي، نو په دې به پوهېږي چې عقل ولې په هغه معاملاتو کې دخل نشي کولی چې کوم معاملات د رنج نه او د حدودو نه بهر او دعوه کوي. مصیبت دا دی دلته خو دا کار دی، دا یو دلته وایي چې یاره زه نشم ورتلی هلته، زه نشم کولی، خو په دې عقل کې دا مصیبت دی. ګوره ژبه دا چرته هم نه وایي پوزې ته چې زه ستا کار کولی شم، او پوزه ژبې ته نه وایي چې زه ستا دا کار کولی شم، او غوږونه سترګو ته نه وایي چې مونږ ستا دا میدان په دې کې هم کار کولی شو، او سترګې غوږونو ته نه وایي او نه پوزې ته وایي او نه ژبې ته وایي. دلته خو هر یو شی بس په خپل دایره کار کې کار کوي، په خپل دایره کار کوي. او دا خو لا واړه واړه څیزونه دي، په دې اسمان کې د هر چا دایره ده، د نور ځان له دایره کار دی، د سپوږمۍ ځان له دایره کار دی، د ستورو ځان له دایره کار دی. کل فی فلک یسبحون، هر په خپل مدار کې ګرځي. د بل پای کې لا الشمس ینبغي لها ان تدرک القمر ولا الليل سابق النهار. ورځ د شپې په ځای باندې هلته پکې خپه نه وردن نه کوي، او هلته د هغه په ځای کې قدم نه ږدي، او شپه د هغې په ځای کې قدم نه ږدي، او نور د سپوږمۍ په ځای کې قدم نه ږدي، سپوږمۍ د نور په ځای کې قدم نه ږدي. د دې معنا دا ده چې په دې دنیا کې تقسیم کار، که دا تقسیم کار تا ختم کړو نو بیا به ته نظام کې به خلل را پیدا کړي. نو هغه تقسیم کار دا دی چې دا هر یو شی خپل کار ته پرېږده. نو په کار ده دا هر یو شی په خپل ځای کار کوي، نو د عقل هم په خپل ځای کار کوي، دی هم په بل ځای کې رخپې نه ورګډی دی، هلته مداخلت نه کوي، د بل چا په کار کې مداخله، لیکن دی په ده کې دا یو دا نور هر څه ټیک کېږي، دا پوهېږي، خو دا یو عقل دی، دی په بې ځایه ځای کې خپل کارونه کوي. نو دی په هغه معاملاتو کې لکه د مثال په طور باندې د غلطي دا ده چې کوم خبرې د فکر نه او د رینج نه او د حدودو نه اوچتې دي، نو دی په هغې باندې حکم د نفي لګوي، یاره جي نشته. نن د عقل نه تپوس وکړي، د ساینس نه تپوس وکړي، د ساینس بنیاد خو په عقل دی که نه، په نو چې د هغه نه تپوس وکړي چې یاره جي اسمان شته که نشته، او یاره جي نشته اسمان کم دی. ما نه به هر چا تپوس کړی وي یاره جي د اسمان خو د اوسه پورې ساینس معلوم نه کړو، نو ما دا دومره ساینس بې وقوفه دی چې الله تعالی ورته ویلي چې دا شته، او یو ځل نه شل ځله یې ویلي دی، او ده بیا هم معلوم نه کړو، دا د والو نه دی. دې ساینس له پکار دی دی توبه وباسي او دی سجده وکړي، دی پوزه راکاږي. دعوی دونه غټه ده چې زه ډېر ډېر څیزونه معلوموم، او الله تعالی د یو څیز په باره کې وینا کړې ده چې دا شته، او دی وایي دا نشته. بیا مایي که ته د ساینس دا خبره ومنې چې ساینس وایي اسمان نشته دی، او ته وایې چې یو ځه چې ساینس وایي نشته دی، نو نه وایي. نو ساینس وایي چې عرش شته، په ساینس باندې د عرش ثبوت راځي. ساینس څه وایي چې کرسي شته، نو قرآن خو مونږ ته وایي چې عرش او کرسي شته. ها جي ثم استوى على العرش وسع کرسیه السماوات والارض. نو په د اسمانه پورې لا خبره به خو لا بیا به مخوا وه، خو چې اسمان نه مني نو عرش څنګه مني؟ اکبر الہ آبادي ورپورې ښه زبردسته خبرې کړي. دا اکبر الہ آبادي ډېر ښه سړی، هغه وایي کیوں کر خدا کے عرش کے قائل ہو یہ عزیز، جغرافیہ میں عرش کا نقشہ نہیں ملا. وایي چې د ده نه مې تپوس وکړو چې هلکه عرش ته که نشته، وایي ته وایي چې ورکه زه به یې په جغرافیه کې وګورم، نو چې نقشه یې پسې وکته په هغې کې خو عرش نه و، وایي یاره عرش نشته ځکه چې په جغرافیه کې نقشه نشته. نو دا خو دا د ده دله دا په کار وه چې د ده نه دا تپوس شوی وی چې عرش شته که نشته، نو ده ویلی چې یاره جي دا زما د حدودو نه بهر خبره ده، دا سوال زما نه مه کوه، زه د دې سوال د جواب اهل نه یم. ده به ویل دا زما حدود نه دي، لکه یو سړی په نحوه نه پوهېږي او ته د هغه نه د نحوې سوال وکړې، نه به ورته وایي چې یاره جي دا سوال د نحوي نه و. یو سړی په ادب عربي نه پوهېږي او ته د هغه نه د ادب عربي سوال وکړې، نو د هغه جواب څه دی؟ یو ډېر لوی انجینیر دی او د انجینیرانو سردار دی، مشر اکسین دی، او د هغه نه ته د میډیکل دی یو مسلې تپوس کوې، نو هغه به درته څه وایي؟ وایي چې یاره جي دا زما میدان نه دی.
او که د یو سرجن نه او یو ډاکټر نه د انجینرینګ متعلق تپوس وکړي نو هغه به ورته وایي دا زما میدان نه دی. نو دا خو د عام عقل تقاضا ده. نو پکار ده چې ساینس دا ویلي وي چې یاره جی زه دې ته دا زما میدان نه دی، زه چې به د سترګو په دوربینونو صحیح نه وه هغه ویلی شم. پاتې شو دا خبره چې دا خو د عالم غیب سره تعلق ساتي، نو خو بیا جنت هم نه هلکه په جغرافیې په نقشه کې جنت شته نشته، دوزخ پکې شته، صراط پکې شته نشته. نو بس بیا خو به دا اسم نه به عرش مني، نه به کرسي مني، نه به جنت مني، نه به دوزخ مني، نه به وحی مني، نه به ملائک مني، نه بیا مسلماني د کوم ځای نه راغله. نو که دا د عقل په دې ارسه کې مني نو بیا خو به د عقل د غرق پر کړي، نو بیا خو دا د شیطان نه ډېر غټ ګمراه کون شو، بیا خو د شیطان نه ډېر غټ ګمراه کوونکی شو. د هغې د ګمراهۍ بنیادي وجه دا ده چې دی په خپلو حدودو کې نه پاتې کېږي. د عقل له ټولو نه لوی نقصان دا دا ما چې ته پخناټی لفظ ووایو د ده نقصان دا دی چې دی په خپل حد کې نه ده. علامه اقبال ښایسته خبره کړې ده، وی خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے، خرد واقف نہیں ہے نیک و بد سے. دی د نیکۍ او د بدۍ نه څه خبر دی، نو دی خو په نیکۍ بدۍ کې خپې وایي لتې پکې وایي. نو هغه وایي بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے، دا ظالم د خپل حد نه ولا خو اوري. د دغه د ټولو نه لوی نقصان دا دی چې دی په خپل حد کې نه اوسېږي، دی د خپل حد نه ډېر زیات ورغه. دا اوور کنفیډنشل شی دی، په ده په ځان باندې ډېر زیات اوور کنفیډنس، په ځان باندې د اعتماد هغه آخري حد نه زیات اعتماد کوي په خپل ځان باندې. دا د غلطی ده. بڑی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے، خدایا مجھ کو یہ کیا ہو گیا ہے، خرد بیزار دل سے دل خرد. اگر دل پیژني که نه اقبال، دل خرد بیزار دل سے دل خرد سے. وی دا په ما څه چل شوی دی، زړه مې د عقل نه بیزاره دی او عقل مې زما په وجود کې دننه زما په جسم کې دننه دلته د زړه او د عقل یو کشمکش دی، یو جنګ روان دی. دا زړه وایي د عقل ته زما تابع شه، او عقل انکار کوي، هغه وایي نه ته زما تابع شه. نو دا جنګ دی. د دې جنګ فیصله به څوک کوي؟ پکار ده چې یو بالا قوت بلي، هغه وحی ده، هغه وحی به دا فیصله کوي چې دلته د عقل منه او دلته یې مه منه. د عقل بد نه وایو، عقل خو مدار د تکلیف دی، دا خو موقوف علیه د تکلیف دی چې عقل په چا کې نه هغه مکلف نه، دغه نه د حرام او د حلال مطالبه نه. څاروو دپاره د حرام او حلال مطالبه نشته، د انسان نه ځکه مطالبه ده کې عقل دی. خدا په خپل حدودو کې دن دی. خرد سے راہ رو روشن بسر ہے، خرد کیا ہے چراغ رہ گزر ہے. خرد خو مثال د لاټین دی، لاټین خو به تا ته وښیي، خدا به ته په خپل عقل دننه به یو بل بصیرت یو بل رڼا به وي، نو هغه به لاټین هله فایده کوي. ولا ړوند دی فرض کا، نو ړوند د لاټین فایده ورکوي، بیټري ولا غټه بیټري ولا ورکوي، نو هغه دپاره فایده نه ورکوي. نو د عقل مثال د لاټین او د رڼا دی، خو دا لاټین او دا رڼا او دا روشنایي به هغه چا له فایده ورکوي چې دننه بله روشنایي وي. که بله روشنایي نه وه نو دا بیا فایده نه ورکوي. خرد سے راہ رو روشن بسر ہے، خرد کیا ہے چراغ رہ گزر ہے. درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے. دے بیا دننه نه دی خبر. دا یو بنیادی اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل. دا ښه خبره ده چې د زړه سره د عقل پاسبان و دی ته پاسبان وي. دا یو قسم له سپایي دی، دا محافظ دی، خبره مني، کار کوي، نوکر دی. پاسبان څه دی؟ نوکر دی. اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. خود عقل نه پکار ده چې لږ ته کله کله جدا کېږه، ډېر پورې نښله مه. ته چې جدا شې نو بعد دا زړه به خپل کار وکړي کله کله. ته چې ټول عمر ورسره نښتی نو دی بیا نو دا ضروري ده. وتبتل الیه تبتیلا، کله به ځان را منقطع کړي د دې هر څه، فقط د الله تعالی به شي.
لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. نو دا وهجرهم هجرا جمیلا، د خلکو ته به وایي چې یاره ما لږ ځان له پرېږدې، زه لږ ځان له کښېنم. داسې څه وخت به وي، ټول عمر به نه، غار ته به نه تښتې، غار ته به نه ځې، ځنګل ته به نه ځې، یو وخت دپاره ځې نو لاړ شه، مستقل به نه ځې هلته. ما سره بل یو ډېر محترم دی، زما ډېر محترم دی، استاذ خو مې نه دی خو مشر عالم دی او زما ډېر محترم دی. نو هغه سره مې په دې باندې خبره کوله. نو ما ته یې وایي چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د غار حرا کې ووایي دې کې هم څه غټ دغه ده، دا ما دا سنت نبوي نه دی. دا پیغمبر علیه السلام د غار حرا ته چې تللی او دا د پیغمبرۍ نه مخکې تللی، پیغمبرۍ نه بعد بیا نه و تللی. هغه بیا په لاره کې یو په غار ثور ته چې تللی او هغه خو د پناه دپاره یو ځای و، خو جدا مسله ده. خو بیا خو ورته وایي قم فانذر، نو میدان ته ځه. نو وقتي طور باندې زه خو د دې قایل یم او د دغه آیت نه دا معلومیږي وتبتل الیه. لیکن کبي کبي د اقبال هم بعضې خبرې ډېرې ښې زده کړي، ټولې نه دي زده کړي. فقیه نه دی، فقیه امت نه دی، فقاهت ځان له شی دی. خو بهرحال چې څه د قرآن زده کړي دي او څه د زده کولو کوشش کړی دی نو په ډېرو خبرو پوه شوی دی. اگر چې دعوه خو یې کړې ده وی جو بات حق ہے وہ مجھ سے چھپی نہیں رہتی، خدا نے مجھ کو دیا ہے دل خبیر و بصیر. په ډېرو خبرو پوهېدو، خو دا بېله خبره ده چې فقیه خو نه وکړه، فقاهت خو ځان له خبره. نو مطلب مې په دې کې دی چې کله کله ځان له پرېښودل پکار دي. زړه دا زړه بیا ځان له متعده د علایقو نه کله کله داسې بندول پکار دي. او چونکې د ده داسې خو نشي کېدی لکه یو بادشاه دی نو د بل ځای بادشاهي ده. لکه فرض کا د یو علاقې تا سړی بادشاه کړ، یو ریاست دی وله ورکړه، خو هغه ریاست د بل لوی ریاست حصه ده. نو ته به د ریاست هغه سربراه ته وایې چې دغلته اوسېږه کار کوه. خو که هغه ریاست هغه سربراه وایي چې زه مستقل ستا خوا ته راځم او دلته به ناسمه نو ورته وایې چې هلته به دا کار څوک کوي؟ ته خو ما هلته لېږلی چې هلته په هغه ریاست کې کار کوه. نو خیر دی کله کله راځه هدایات اخله. لکه دا پرې حکومت کې چې دا افسران دي، دا 21-22 ګریډ افسران دي، له ریفریشر کورس ورکوي. 3 میاشتې 4 میاشتې یو ځای ته راجمع کړي، هلکه وایي راشئ نوې نوې خبرې زده کوئ، تازه شئ، نوې معلومات راغلي د دنیا نه هغه ورته خلک راولي وي دا معلومات ورله ورکوي. نو ریفریشر کورس له راځه. خو داسې نه چې بیا هلته کې هغه ځای دی خوښ شي بیا هلته ځې خپلې ډیوټۍ له واپس نه ځې، نه خپلې ډیوټۍ له به واپس ځې. نو ته چې غار کې دننه کښېنې بیا خو ته ډیوټي پرېښوده. جعلکم خلائف فی الارض هو الذي جعلکم خلائف الارض، په ځمکه کې خلیفګان مقرر کړي یې تاسو. او ورفع فوق بعضکم فوق بعض درجات، چاله د خلافت هغه دایره لږه وړه ورکړې ده چې صرف په خپل جسم ده، او چاله لږه زیاته ورکړې ده چې ښځې هم ده، بچي هم دي، کشران هم دي، شاګردان هم دي، دا د لاس لاندې خلک هم دی. نو دا د چا هغه ډېر دی او د چا هغه کم دي، د چا هغه لږ دي د چا هغه ډېر، او د چا هغه اختیارات بیا د یوې علاقې پورې دي او د چا هغه ورپسې وسیع دي او د چا هغه ډېر. نو ورفع بعضکم فوق بعض درجات، په دې کې څه مراتب دي، د چا اختیارات لږ دي د چا زیات دي. څوک اختیارات صحیح استعمالوي څوک غلط استعمالوي. نو دا درجات نه مراد خو هغه درجات هم دي چې د چا اختیارات زیات او د چا کم دي. خو د درجاتو نه مراد دا هم دي چې څوک د خلافت صحیح حق ادا کوي او څوک یې نه ادا کوي. او لیبلوکم فیما آتاکم، دا دی ازمي. نو ته خو د ازمیښت نه وتښتېدې، تا له خو دا قوم درکړی چې د دې تربیت کوه او ته دې لاړې وتښتېدې. نو تېښته خو کمال نه دی چې پرچه ګرانې یو سړی ته وتښتي نو دی به پاس شي. نه پاس کېږي خو بهله چې پرچه کې څه ولیکي. نو دا یو بنیادي خبره ده چې زړه به کله کله به ته متوجه کې پکار ده چې ځه او بیا د زړه تربیت داسې کړی چې دلته یو کیفیت دې داسې پیدا کړی، بیا هغه د صوفیت خبره به پکې راځي. او هغه د حدیث مطابق خبره کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې راځي چې کان ظاهره مع الخلق و باطنه مع الحق. بظاهر به ته په دنیا کې اوسېږي، بظاهر به د خلکو سره وپارمي، ځکه چې دې دنیا کې ستا ازمیښت او امتحان دی. خو باطنه مع الحق، زړه به د الله تعالی ته متوجي، زړه به د الله تعالی ته صحیح متوجي. نو دا کیفیت به وي او دا کیفیت به داسې نه وي دا به وتښتېد. او زه د دې هم نیم قایل چې د دې دپاره د تربیت سړی په غارونو کې حاصل کړي، د دې نیم قایل. د دغه خپل محترم سره یو بل اختلاف هم زما راغی، هغه دا چې ما ته وایي چې یاره
یو قصه راته یاد کوي هلته تله غواړي یو څو ورځو له ما ته هلته تلو نه یم قایل وایي د سړي پکې ډېر زیات د نفس اصلاح کېږي ما زه د هغې اصلاح نه یم قایل چې کومه اصلاح په میدان عمل کې ونه شي ما ته خو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د سیرت نه د اصلاح چې کومې طریقې معلومې دي نو هغه مایده دي نمبر 1 څه دی روجه او په روجه کې اعتکاف دا طریقه ده د پیغمبر روجه او په روجه کې څه اعتکاف ما ته د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په سیرت کې دا معلومه ده تهجد او قرآن لوستل د شپې په آخره حصه کې قم اللیل الا قلیلا او ورتل القرآن ترتیلا دا د اصلاح ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قیلا قرآن ورته وي اشد وطئا واقوم قیلا د دې نه زیات د تربیت طریقه ته بله څه ګورې ما ته دا دویمه معلومه ده درېمه طریقه ما ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سنت نه د اصلاح نفس او د تزکیه نفس طریقه معلومه ده زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر البلا دا راته د قرآن نه معلومه ده چې دا وعظ دی نصیحت دی ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء قيل وما جلاؤها يا رسول الله قال كثرة تلاوة القرآن وذكر الموت قرآن تلاوت کوا مرګ یادوه او وتبتل الیه تبتیلا پنځمه پکې دا شامل لکه یو وخت ځان لکې نه چرته کله کله د غرونو سرونو تم لاړ شه کله کله د خوړونو تم لاړ شه مستقل به نه ځې مستقل تله مې په ذهن کې نشته یو وخت داسې مقرره کړه ځان لکېدو دا 4-5 طریقې ما د قرآن او د سنت نه زده کړي ته چې کومې طریقې وې دا خلکو مصنوعي جوړې کړي دي مصنوعي طریقې دي د لور د تېره کولو دپاره ریګما څه شی دی باټ دی او برجو ده باټ او برجو پېژنئ دا دې خوا دا خړک ناست دي دا تېره کوي دلته وله ورشه او که ته وایې چې یاره زه یې تېره کوم مالی بل چلم راځي نو لوټه دې راواغسته او کخه نو چې په لوټه باندې څو ځلې ومږې دا لور نو تېره به شي نو دا مصنوعي طریقه ده په لوټه نه تېره کېږي ښه په لرګي نه تېره کېږي ښه نو دا مصنوعي طریقې دي اصلي طریقې فطري طریقه د لور د تېره کولو څه ده همدغه ده چې کوم لوار له ورځي دغه ده چې کوم انګر له ورځي چې په باټ او په برجو باندې تېره کوي نو بیا به تېره شي سم داسې خرخر به ترې جوړ شي لو به کوي بیا څانګې به ریبي او ته وایې زه لګیا یم زه لور تېره کول غواړم او ټوله ورځ نو 50 ورځې چې په دې لوټه پورې ومږې دا لور نو ښه به یې څښا کړي څه به یې کړي په دې نه مفید الطالبین کې یو قصه ده یو هلک و تک تور و که نه حبشي به نو په ځان پورې واوره مږله په ځان پورې څه مږله نو چا دې تپوس وکړه چې دا څه کې وایي دا واوره سپینه ده په ځان پورې مږمه چې دا وجود مې سپین شي هغه ورته وی تا به سپین نه کړي دا واوره به توره کې وی ته به سپین نه شي دا واوره به څه کې نو په لوټه چې لور مږې نو څه چل به وشي لور به تېره شي که ښه به څه شي ښه به پورې زنګ او خیرې به پورې ونښلی نو دا ته مصنوعي طریقې دې زده کړي دي کور نه لاړ شه او بچي پرېږده او چېرته لاړ شه نو بد دا کله یو طریقه دا خو ورهبانیة ابتدعوها دا خو تا د ځانه دا شی جوړ کړی دا کومه طریقه ده چې څه نه وي نو زه به نه یم لکه د مثال په طور باندې د یو سړي د ژبې اصلاح ته کول غواړي چې هلکه دا ژبه دې سمه استعمالوه نو څنګه اصلاح وکړې په دې ژبه وله سلوشن ټیپ وله په دې خوله ولګې نو چې څو ورځې پې وله سلوشن ټیپ ولګې نو د ژبې اصلاح به وشي نو د دې اصلاح دا ده نه جی ژبه خو داسې نه ده د دې اصلاح خو دا نه ده د سترګو اصلاح خو دا نه ده چې په دې باندې پټۍ ولګې نو تا چې د معاشرې نه سړی کټ کو نو دا کومه اصلاح طریقه شو اصلاح هغه ده چې په دې میدان د صحابه کرامو کومه اصلاح پیغمبر علیه السلام په کوم ځای کې کړې وه یو د غار ته څو ورځو یې غار ته بوتلي چې هلته ولې اصلاح کړې وه او بیا دې میدان له راوستل رسول الله صلی الله علیه وسلم معلم وکړ صحابه شاګردان وکړ نو د صحابه او د ایمان تربیت چې کوو نو څو ورځو یې چېرته ځنګل ته بوتلي وو ها جي هفتې له 10 ورځو له 50 ورځو له میاشتې له څو ورځو یې بوتلي وو ځنګل ته غار ته څو ورځو یې بوتلي وو دا خو ته د ځانه لګې پته ولګی چې مصنوعي طریقې دې د ځانه جوړې کړي چې پیغمبر کومه طریقه ده نو هسې په خوله لګیا اوس د پیغمبر په طریقه به کوم خو د پیغمبر یو طریقه هم نه کوي نو که اصلاح د مقصدي او لور تېره کول د مقصدي نو دغه طریقه ده او که نه څه بل څه شی کوې څه کاروبار کوې یاره ته چې چا راته څه کار واله کړی نو بیا جدا مسله ده بهر حال خبره مې څه کوله
عقل پوهېږې په خبره باندې نو دا عقل چې دی دا په دې معامله کې نیمګړی دی هر یو شی به د خپل هده پورې کار کوي یو به د بل کار نه کوي شی به محدود نو چې څنګه چې دا ستا حواس محدود دي دا عقل محدود دی دی بیا په بل شي کې بیا لګیا دی هلته څه کوي نو دی به کله کله په کار دا لیکن کبھی کبھی پسې خبره راوږده شوه لیکن کبھی کبھی اسے تنها بھی چھوڑ دے پکار دادا چې دا عقل له داسې ډېر زیات پخناټی د ځانه نه جوړوي چې په مخه دا زړه څه کوي او دی ورته په خوا کې نیغ نیغ ولاړي زه چې ته لږ ورخواشه کړه ثم تولى عنهم اګوره هغه هدهد ته چې سلیمان علیه الصلاة والسلام خط ورکړو نو څه ورته وي اذهب بکتابي هذا فالقه الیهم دا خط ولا ور واچوه خو ثم تولى عنهم بیا ورته پرې سر ودرېږه مه ثم تولى عنهم بیا دې لږ را دې خوا چې په خپل سوچ وکړي نو داسې داروغه د ځانه مه جوړوه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی دا وایي لست علیهم بمسیطر داسې پرې سر یې په مخه مه ودرېږه بس ته ورته خبره کوه باقي خوا پرېږده ازادي وله ورکړه بیا زه پوهېږم او دی پوهېږي مني که نه مني دا یو زبردسته خبره ده بنیادي طور د دې وجې نه الله تعالی پر دنیا کې داسې نظام جوړ کړی دی چې څوک یې په چا باندې داسې مسیطر نه دی مقرر کړی داسې مسیطر شي خو هغه ازادي تا سلب کړه نو د عقل ته م وایي چې ته په دې زړه باندې داسې مسیطر مه جوړېږه داسې پې غالب کېږه مه داسې پنجې پې مه خښوه او که د چا عقل داسې چې هغه په دې زړه باندې پنجې خښې کړي نو که همیشه دپاره عقل ته دا اختیار وی چې د په دې زړه باندې پنجې خښولې نو بیا ابراهیم علیه الصلاة والسلام به بیا ورته دانګلي تاسو وایي ورته څوک دانګي لیونی روغي د ټولو نه ډېر زیات هوښیاري د لیونتوب پکې شایبه نه او د ټولو نه ډېر زیات عاقلي هر پیغمبر د عقل په هغه اعلی مراتبو کې د پیغمبر عقل د ټولو نه کامل او انسانیت هم د ټولو نه کامل ابراهیم علیه السلام ورته ولې دانګل ورته دانګل د عقل تقاضا ده که د عقل تقاضا د اور نه بچ کېده دي عقل خو د اور نه ځان بچ کوه بد دغه عقل دغه قلب دی قلب په عقل باندې غالب کو قلب ورته وی وردان ته ورته قلب ووایه ته ورته عشق ووایه ته ورته ایمان ووایه بیا دا تعبیرات دي دا هلته ایمان هم دی دغه عشق ته ایمان هم وایي نو هغه ورته یې وردان او که د زړه یې منلي وي او د د عقل یې منلي وي بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل ہے محو تماشائی لبی بام ابی عقل ہوتا وہ سب دسی بگوتا پا خلے دا کاری دے ولی ہو عقل کی دا عقل پا دے کی نرسی عقل وی دے سی چلو نا کاری غلط ہو عقل ہوتا غلط ہوئی کہ عقل ہوتا غلط نہ ویلے نو اس بہتا دے ارچا ٹک ویلے نو چار چا ہوتا ٹک ویلے خوب ابراہیم علیہ السلام بے ایمان ویلے بے پیغمبر علیہ السلام بے ایمان میں بٹو دنیا مسلمانان خو ته غلط وي دا کار خو نه کړ نو به هر حال دا بنیادی خبره نو دا عقل چې دی دا عقل بیمایا سزاوار امامت نہیں ہاں عقل بیمایا امامت کی سزاوار نہیں دا عقل د امامت او د مشرع حقدار نه دی د مشرع او د امامت څه نه دی حقدار نه دی نو چې دی نه دی حقدار نو د د پاسه بل یو قوت پکار دی هغه ته امامت مقام او مرتبه میلاو ده نو هغه څه شی دی هغه وحی الهي ده درېم یو دلیل دا دی په ذهن کې کېنول غواړي چې زه خله راځي چې د هوښیاران خلک راجمع کړو او یو خبره وکړو وحی نه هدایات نه اخلو د وحی نه ځان نه پویو یا وحی ته ضرورت نه محسوسو نو د دنیا یا نظام به څنګه چلو د دنیا نظام به څنګه چلیږي مثلا د دنیا انفرادي ژوند به زموږ څنګه چلیږي اجتماعي ژوند به څنګه چلیږي دې دپاره بس ضابطه پکاري که نه به یې پکار که نه د هر سړي چې څه خپله خوښه یې هغه به کوي نو که ضابطه نه وي او څه قواعد نه وي او څه قوانین نه وي څه پابندیانې نه وي نو بیا خو به د یوې ورځې خو پرېږده د یوې ګنټې لپاره به هم دا دنیا ونه چلیږي که وبه چلیږي هر سړی خپله خوښه کوي او د دې خپلې خوښې د کولو دپاره هېڅ ضابطه نه وي
نو دنیا کې به اړې ګړې کې به نه وي. دا نن چې په دنیا کې دا فساد دی دا ولې؟ دا ځکه فساد دی چې چا سره قوتونه دي هغه د ضابطې پابند ځان نه ګڼي، چا سره چې طاقت دی هغه ځان د ضابطې پابند نه ګڼي. نو چې د امر طاقت د بل چا لپاره مې دا خو د دوی سره طاقت دی او په مقابل کې چې څوک دي د هغې سره هغه امر طاقت نشته، خو چې دغه امر طاقت د بل چا سره م وی نو بیا به څنګه چلو؟ دا فساد. نو دا خو د عقل تقاضا ده، د عقل باندې فیصله کوو. عقل ته وایو چې زه ستا خبره ستا نه تپوس کوم، ضابطه به څوک جوړوي؟ نو که دا وایي چې ضابطه به یو قوم جوړوي، نو ما وایي چې د قوم لا په بل قوم باندې ولې فضیلت دی؟ دا قوم په بل قوم باندې ولې ممتاز دی؟ څه چل دی ولا؟ ته وایې په دې کې هوښیاران دي، مې دا هوښیارتوب په دې کې منحصر دی. د دې دپاره څه دلیل دی چې دا هوښیاران دي او نور ټول قمقل دي؟ دا خبره موږ د منطق په باره کې هم کوو. منطق وایي، منطق څه ته وایي؟ آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفکر. ماشاء الله. آلة قانونیة، یو قانوني آله ده، او چې د هغې لحاظ دې وکړو نو د فکر د غلطۍ نه به بچ شي. نو ما دا یونانیان ټول د فکر د غلطۍ نه بچ دي، دي خو خدای هم نه دی پېژندلی. نو چې دی ته په خپله بچ نه شو نو ما به څه بچ کړي؟ خو زه یو بله خبره هم کوم، دله دا حق چا ورکړی چې دی د قانون داسې جوړ کړي؟ یاره جی وایي که دا آله قانونیه نه وي او ضابطه نه وي نو بیا خو به عقل خطا کېږي. ما یې بلکل زبردسته خبره دی وکړه، خو په دې کې خو ستا د خبرې رد دی. دا تا چې دا آلة قانونیة تعصم مراعاتها ذهن جوړ کړی دی، نو دا دې په عقل جوړ کړی دی که په وحی دې جوړ کړی دی؟ نو ولې ستا د عقل نه خطا کېده؟ که د عقل د خطایۍ دپاره یو موسم و او هغه موسم نه راتلو نه مخکې تا دا قانون جوړ کړو چې هغه موسم راته نو به ته ترې وزګار شوی وې. تاسو په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ته چې ما ته وایې چې آلة قانونیة، دا آله قانونیه عقل جوړه کړه که د عقل نه بالا بل یو شی هغه جوړه کړه؟ نو که دا عقل جوړه کړي نو ولې ستا عقل نه خطا کېږي او د دې قانون پرې جوړولو کې نه خطا کېده او عملا خطا شوی نه دی؟ پوهېږې په خبره باندې؟ او دې باندې لا نور بحث نه کوو چې د منطق په یو خبره باندې کني په دې اشکالو باندې که بحث شروع کړو که نه چې د اشکال او د دې شرایط او د دې نتایج او د دې، نو بیا به خبره ډېره زیاته اوږده کېږي. خو دومره قدر ته خبره ذهن کې کلي خبره اجمالي خبره زده کول غواړي چې دا حق تعالی چا د یونانیانو له دا حق چا ورکړو؟ ولې د یوناني پر عقل باندې څه اجماع د دنیا شوې وه چې د ده عقل نه خطا کېږي؟ د ټولې دنیا او د ټولې دنیا نه د دې اتفاق دا حق چا ورکړی؟ موږ خو لا پیدا هم نه وو. زمونږ یو دوست دی وایي هغه وایي چې دغه به مخکې څوک وایي چې هلکه بزرګانو داسې فرمایلي دي، هغه وایي چې یاره بزرګانو کوم دي چې فرمایلي؟ بزرګ خو یو ځای ما خو نه دي فرمایلي. وایي هغه داسې وایي پکې، وایي دا خلک دروغ وایي چې بزرګانو فرمایلي، یو بزرګ خو زه ما خو نه دي فرمایلي، نه ما نه خو پکې چا تپوس نه دی کړی، نو دا څنګه وایي چې بزرګانو فرمایلي دي؟ نو زه وایم چې دا خبره چې د عقل ولاړو ټولې دنیا هوښیارانو ولا حق ورکړه یونانیانو له چې تاسو د دنیا دپاره ضابطه جوړه کړئ. نو هوښیاران خو مونږ هم یو، هوښیاران خو نه یو، هوښیاران خو یو. تاسو څه یې هلکه؟ هوښیاران یې. زه خیر دی داسې تپوسونه به درنه کوم. کله کله پکې څوک شخون هم وایي. تاسو که څوک شخون وایي؟ شخون څوک وایي؟ لاس اوچت کوي. هغه دا پوهې دي ټول خاصه کالې پوهې ده. پوهېږې په خبره باندې؟ نو هوښیار زما یو ماشوم دی که نه حسام ورکوټی دی، نو هغه ته به ما یې ته هوښیار یې، نو ما یې ته ته د هوښیار یې، زه ورته یم ته نو بیا دا هوښیار دا چې پوهېږي نو ده ته څه ویل؟ ما هغې ته وایي هوښیار، نو ما به ورته ته هوښیار یې، نو بیا بیا زه هوښیار یم، هسې بیا دا هې پکې داسې غټه وبیا پوهېږې. نو وایم چې دا د ټولې دنیا دا هوښیاران چې راجمع شوي وو د یونانیانو ته یې وویې چې تاسو ته دا حق حاصل دی چې تاسو ضابطه جوړه کړئ. آلة قانونیة تعصم مراعاتها الذهن. نو دا اجلاس چې په کومه زمانه کې کاوه، نو زمانه پکې تپوس کړی، نو زه خو نه وم، ما خو ورته نه دي ویلي، دا اجماع دې ورانه شوه، ځکه چې په دې اجماع کې زه نه وم، نو زه یې نه منم. پوهېږې په پښتو باندې ما ته دا حق حاصل دی چې زه دا ووایم چې زه پکې نه یم، ما نه پکې تپوس نه دی کړی، زه ورله دا حق یونانیان له نه ورکوم، اخر زه هم عقل لرم. تاسو به پکې تپوس کړی نو تاسو دا حق لرئ که نه ولرئ؟
ماشاءالله زما ملګري هم دغه دي نور بیا موږ سره د یونانیانو دا حق منو دا په کوم بنیاد دیو ته دا حق حاصل دی دا ولا الله ورکړو چې تاسو د ټولې دنیا هوښیاران یې دا ولا دنیا د خلکو ولا ورکړو نو که دنیا چې کوم خلکو ورکړو چې هغې دپاره جوړه کړې موږ ولا نه دی ورکړی موږ دا خبره بنیادي ذهن کې کېنول غواړي دا هېڅ یو قوم ته د دې خبرې قانونا عقلا رواجا شرعا ضابطه په هېڅ ضابطه کې چاته دا حق نه دی حاصل چې هغه د ټولې دنیا لپاره قواعد جوړ کړي د یو زمانې خلکو ته نه دی حاصل یو خیل او یو نسب ته نه دی حاصل ځکه چې هوښیارتوب او عقل الله تعالی په یو خیل او په یو نسب کې نه دی منحصر کړی دا یورپیان نن سبا ځان ته ډېر زیات هوښیاران وي خو د دې نه ډېر زیات هوښیاران نور را پیدا کېږي مسلمانانو کې د دې نه ډېر زیات هوښیاران را پیدا کېږي دا خبره دا هوښیارتوب په چا کې منحصر نه دی دا په یو طبقه کې منحصر نه دی دا په یو خیل کې منحصر نه دی دا په یو زمانه کې منحصر نه دی دا په یو علاقه کې منحصر نه دی دا په یو قوم کې منحصر نه دی دا په یو نسل کې منحصر نه دی دارنګې دا یوازې د تجربې نه هم دا نه حاصلېږي چې هلکه د فلانکي قوم ډېره غټه تجربه ده دا د تاریخ د مطالعې نه هم نه حاصلېږي چې هلکه فلانکي قوم د تاریخ ډېره زیاته مطالعه کړې ده په تاریخ کې خو د زمانې ډېرې کمې خبرې په راځي دا تیر تاریخ چې مونږ لولو نو په دې کې هر ټولې چې څه پخوا شوي د هر څه پکې لیک دي نه جي او ډېر کمې خبرې پکې دي چا به صرف د بادشاهانو خبرې لیکلي او چا به صرف د جرنیلانو هغه لیکلي او چا به صرف د غټو غټو خلکو هغه لیکلي یا چا به هغه لیکلي چې د چا ورته رسایي ده نو دا قسمه ضابطه چې دا حق مونږ هېڅ چا له نشو ورکولی دا قانونا او اخلاقا او بلکې عقل د دې خبرې تایید کوي نو چې دا د هېڅ چا حق نه دی نو آخر د چا دی بیا دغه خبره ده پوهېږې په خبره باندې چې په کار داره چې یو داسې ضابطه وي چې هغه د دنیا د اولني سړي نه واله تر د آخرني سړي پورې او د دنیا د هر ګوټ د باشندګانو دپاره د هر قوم د هرې ژبې والا د هر نسل والا د تعلیم یافته او د غیر تعلیم یافته د مالدارانو او د غریبانانو د تورو او د سپینو د افریقنیانو او د امریکنیانو د یورپیانو او د ایشینو د عربو او د عجمو د نارینه او د زنانو او د ابتدایي انسان نه واله تر د انتهایي انسانه پورې یونانیانو چې ضابطه جوړوله د یونانیانو نه مخکې چې کوم خلک مړه د هغې دپاره بس ضابطه وه ولې دا ممکنه ده چې دوه قسمه ضابطې دي یو دا ضابطه دې هم ټکي او هغه دې هم ټکي ته به یار دي د زمانې پورې ما یې زمانه را روانه زمانې تا ته څه پته ده بیا ته ووایه چې هلکه ما د خپلې زمانې دپاره ضابطه جوړه کړې ده او د نن نه 20 کاله بعد چې کومه زمانې د هغې نه یم خبر نو ته خو بیا ما د ټولې دنیا دپاره ضابطه جوړه کړې ده یا لکه نن امریکایان مې مونږ ورلډ آرډر نافظ کړو ټولې دنیا دپاره یو نظام وایي نو ټوله دنیا یوازې دا ده ټوله دنیا خو د دې نه مخکې هم او د دې نه وروسته هم ده نو ته د وروستو حالاتو نه څه خبرې د هغې دپاره ضابطه جوړی نو پکار دا خو مونږ که د عقل ته ووایو نو د عقل هم په دې خبره باندې پوهېږي د عقل هم به مونږ له دا جواب راکړي چې یاره واقعي په صحیح معنو کې د انصاف صحیح ضابطه به هغه چې په هغې باندې د اولني انسان نه واله تر د آخرني انسانه پورې د هرې زمانې د هر وطن او د هر علاقې د هر طبقې او د هر خوی او د هر مزاج او د هر جنس او د هر نوع خلق په هغې باندې عمل کولی شي او دا د ټولو دپاره برابر نو دا ضابطه به ډېره مزیداره وي دا ضابطه به د دې خبرې حق لري چې په دې باندې عمل وکړی شي نو ته په ایمان ووایه چې دا ضابطه سوا د الله تعالی نه بل څوک ورکولی شي چې هغه د اول دقه خبره الله تعالی آدم علیه السلام ته په اول کې کړې وه چې فاما یاتینکم مني هدا ستا نه واله تر د آخرني انسانه پورې د ټولو دپاره یو ضابطه ده او بیا د دنیا دا قوانین مونږ ګورو د دنیا دا قوانین لکه په قانون او په ضابطه کې دوه څیزونه ضروري دي او دا دوه څیزونه چې په دې باندې انسان غور نه کړی نو د دې وجې نه دې غلطې ضابطې جوړوي او د اوسه پورې چې څومره قانون جوړونکو غلطه ضابطې جوړې کړي دي نو د هغې بنیاد دا دی چې دوی پر دې دوو خبرو غور نه دی کړی
چا وی چې قانون بالکل په دې کې گنجائش او په دې کې څه لچک نه دی پکار، دا بالکل څه اټلې خبرې پکار دي. او چا وی چې نه په دې کې دومره لچک پکار دی چې دا د هر زمانې سره د دې صحیح د هر زمانې او د هر حالاتو سره په دې کې گنجائشي. نو که داسې ضابطې او ټولې ضابطې داسې چې پای کې بالکل څه لچک نه، نو بیا به چې کوم خلق چې دی هغه وروستو راځي هغه به څه کوي، بیا زمانې حالات بدلیږي نو حالاتو د بدلېدو سره به خلق څه کوي. او که قانون داسې چې هغه کې مستقلا هغه پای کې یو لچکي او هغه په یو ځای قایم نه، نو بیا خو به د خلکو په لاسونو کې هغه د موم پوزه نو کله به یې دې خوا ورانې، کله به یې چیتې او کله به یې دنګۍ. پوزه د موم چې کله څنګه به کله به چپړي ته جوړوي لکه د انډونیشیا او د ملیشیا والو په شانتي، او کله به یې دنګه جوړوي. نو دا خو به بیا داسې شکل د دې خپل نشي. نو پکار دا ده چې په قانون کې دا دواړه خبرې څه اصول داسې څه خبرې داسې چې هغه اصول موضوعي او هغه کې بالکل لچک نه، او اصولي ضابطې او هغه د هر زمانې او د هر قوم او د هر خلکو لپاره. خو د دې اصولو په دې تطبیق کې، د دې اصولو په دې جزئیاتو مقرر کولو کې او دا اصول عملاً په امپلیمنٹ کولو کې او عملاً په نافذ کولو کې، په دې کې د زمانې او د حالاتو لحاظ، نو دا قانون او دا ضابطه چې کومه ده دا به بالکل یو قابل عمل ضابطه. او اصول دي داسې چې هغه اصول بالکل د فطرت سره، د انسان د مزاج سره، د انسان د انسانیت سره برابري. نو داسې ضابطه صرف اسلام ورکړې ده، صرف وحی الهي ورکړې. وحی الهي کې څه داسې قواعد دي، څه داسې بنیادونه دي چې هغه بالکل اټل دي. هغې ته دین وایي، هغې ته څه وایي؟ دین. ان الدین عند الله الاسلام. هغه دین دی چې د هغې بنیاد په توحید دی، دا نه بدلیږي. هغه دین دی چې د هغې بنیاد د الله تعالی په خالقیت او مالکیت او حاکمیت دی، دا نه بدلیږي. هغه دین دی چې د هغې بنیاد په الله باندې، په رسولانو باندې، په کتابونو باندې، په ملائکو باندې، په تقدیر باندې، په قیامت باندې، په جنت باندې، په جهنم باندې، د دې دنیا په فنا باندې، په دې باندې ایمان دی، دا نه بدلیږي. دا چې دا زمانه ده هم د دې زمانې سره د دې عقیدې مطابقت او تطبیق دی، د دې زمانې د سره هم د دې مطابقت، د دې زمانې سره هم دا خبره بالکل نوې ده، دا بالکل جدیده خبره ده، قدیمه نه ده. او د تېره زمانې دپاره هم ده او د راروانې دپاره هم. دا انسان چې په دې ځمکه اوسېږي او چې دا سپوږمۍ ته د ورځې خیږي او راکوزېږي که نه، هم د ده دپاره هم دقه ضابطه ده. دا ضابطه د بدلېدو نه ده. البته د دې ضابطې بعضې شکلونه، د دې ضابطې د تطبیق بعضې صورتونه هغه داسې دي چې هغه قابل تغیر او تبدل دي، چې هغې ته شریعت وایي. لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا، لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا. شرایع مختلف دي. شرایع څه ته وایي؟ نو شرایع معنا دا ده چې د دغې اصولو د حالاتو مطابق تطبیق. او د دې باوجود چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د نبوت نه بعد او د پیغمبرۍ نه بعد شریعت هم اوس نه بدلیږي. اوس زمونږ چې کوم شریعت دی هغه هم د دین حصه شوه، ځکه موږ ته وایي ان اقیموا الدین. نو دلته مراد یوازې د دین نه مراد اصول نه دي بلکې هغه شرایع دي، ځکه دا شکل ورسره اوس مستند شوی دی، دې نه بعد بل شریعت نه راځي. خو د دې باوجود هم بعضې خبرې داسې دي چې هغې کې یو لچک پرېښودی دی، هغه اجتهادي مسایل دي چې کومې خبرې منسوسې دي په قرآن او په سنت کې، هغه ناقابل تغیر او تبدل دي. خو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه قرآن او سنت مونږ ته د هغې خبرې حق را کړی دی او مونږ ته د هغې خبرې اجازت را کړی دی چې هغې ته اجتهادي امور وایي، هغې ته فرعي مسایل وایي، هغه په حالاتو د تغیر او د تبدل په وجه باندې پایې کې تغیر او تبدیل راځي او دغه ته اجتهادي امور وایي. دا نن سبا چې بعضې خلک لګیا وي په دې پلانکۍ مسله کې چې اجتهاد پکار دی،
نو دا مطلب دا چې اجتهاد معنا دا چې مولوی صاحب د فتوا ورکړي چې بس سود جایز دی نو دا سه خرایر دي دا سړي خرایر د خر جمع ده پوهیږي خبره کنه دا سړي دا خرایر دي دا په دې نه پوهیږي چې بعضي څه اصول په اسلام کې داسې دي چې هغه اټل دي ناقابل تغیر او تبدل پای کې ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي پیغمبر په کې تبدیلی نشي کولای نو زه په کې څنګه تبدیلی وکم هغه وی ایت بقرآن غیر هذا او بدله دا قرآن لري کړی په ځای بل راوړ او یا په دې کې لغونه تغییر او تبدیل وکړه نو الله تعالی پیغمبر ته وی چې ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسي زي ځان نشم بدلولای ان اتبع الا ما يوحى الي زه خو د وخت تابعداري کوم پیغمبر په کې تغییر او تبدیل نشي کولای نو بیا بل مجتهد څوک دی او بل مجدد څوک دی او بل عالم څوک دی چې هغه به کې څه وکړي تغییر او تبدیل به کې وکړي نو د دې اصول بدلولو ته اجتهاد نه وایي دې ته خو تحریف وایي دې ته خو الحاد وایي دې ته خو زندقیت وایي دا خو ملحد دی دا خو محرف دی دا خو زندیق دی چې دغه اصول بدلوي د دې اصولو تحت د دې اصولو په فریم کې دننه د دې اصولو په مقرر کرده حدودو کې دننه چې تا ته د کومې خبرې اجازت دی نو هغه اهلیت به په ځان کې پیدا کړي او د هغې اصولو لحاظ به وساتې او هغه اهلیت اجتهاد پیدا کړي په ځان کې نو بیا به پای کې باقاعده داسې خبرې شته چې پای کې لچک شته بیا اجتهادي امور دي منصوص امور چې هغه د اټل اصولو نه لاندې راځي منصوص دي هغه ما یکون لی ان ابدله اجتهادي امور چې په کوم کې تعالی شریعت اجازت درکړی دی نو هغه هم بې شمېره څیزونه دي ډېرې خبرې د هغې د اجتهاد سره تعلق دی او پای کې ائمه کرامو اجتهاد کړی دی فقهای د دې فقهاو اهمیت څه دی دا چې لګیا دا ځای په ځای تقلید او دا چر کوي دا پخناټی نو ما به مخکې وی چې په ده باندې کجورې زیاتې کړي دي جی څه پې زیاتې کړي دي کجورې شوړی والا پرې کمبلې والا ډېرې ورکړي دي اوس به کمبلې ممبلې میراته شوې خو نو د کمبلو په زور باندې خبرې چې دي دا نه کېږي ښه نه د کمبلو په زور خبرې کوې نو ګوټ کې کښېنه که د کجورو په زور خبرې کوې نو بیا ګوټ کې کښېنه بیا دا ستا میدان نه دی د کمر او د کمبل او د دلیل په بنیاد چې خبره کوې نو کوه او تا نو د سره دې نه خبر نه د امام ابو حنیفه او د امام ابو حنیفه د فقه څه اهمیت دی ته خو چا په کجورو لوی کړی او په کمبلو کې پټ کړی او جرندې د تا اچولي دي پوهېږې په خبره باندې په پنجره کې را بند کړی او توتي چورې خورې درته یاد کړي دي نو چر ځای په ځای لګیا دی ابو حنیفه پسې پوهېږي فقه څه ته وایي فقه ورته وایي فقه دا ټکی خو لږ سم ووایه فقه ته خو یې لفظ نه پېژنې ته خو یې معنا نه پېژنې فقه سره مې ډېره دشمني ده خیر دې موضوع باندې به خبره راځي بیا خو دې ځای کې په دې خبره ځان پوهې کړه چې قانون او ضابطه په دې کې څه خبرې داسې دي چې هغه ناقابل تغیر او تبدل دي هغه د قرآن او د سنت نصوص دي او ځینې خبرې داسې دي چې هغه قابل تغیر او تبدل دي د دې وجه نه خو دا اسلام او دا شریعت د هرې زمانې دپاره کارآمد دی چې په دې کې اټل اصول هم دي او په دې کې لچک هم دی اټل اصول هغه دي چې کوم قرآن او سنت بیان کړي دي الله او رسول بیان کړي دي پای کې اجتهاد کار نه کوي پای کې به د عقل نه دا کار اړي چې ځان به پې پوهې او کوم میدانونه چې هغه کې لچک دي نو هغه میدان دی چې د هغې نه امام ابو حنیفه کار اخیستی دی د هغې نه امام شافعي کار اخیستی دی پای کې امام احمد بن حنبل کار کړی دی او پای کې نورو ائمه مجتهدین او امام شافعي او د علماو پای کې کار دا هغه میدانونه دي او په صحیح معنو کې ته دا وایم ته په ګوټ کې اوسېږې په ګوټ کې اوسېږې ته لږ بار ته راوځه ما ته یو خبره را یاده شوه مونږ په سن 85 کې تللی لونخوړ ته مولانا صاحب د الله پاک وبخي هغه سره به زه ګرځېدم کله کله دا ګرځېدو یو وجه وه نو هغه لونخوړ ته راغلي نو هلته یو سپین ږیری بابا و الله پاک دې وبخي وفات به وي که ژوندی یم الله دې وبخي دا وبخي یوازې د دې لپاره نه دی سړی ژوندی مړي نو هغه ته به وبخي نه وی دا د خلکو دا وایي که مړي خدای دې وبخي که ژوندی یم خدای دې وبخي الله مغفر لي چې مونږ وایو دا څه دپاره دی
ها جی مونږ یا الله مغفر لي یا الله ما وبخي نو زموږ مګ ژوند دی ته چې الله مغفر لي وې کنه وې نو دا به په پښتو کې د کوم ځای رااله یار وې کې ژوند دی کومړي خدای دې وبخي او ژوند دی نو خدای دې ژوند دی ساتي وې کې ژوند دی می خدای دې وبخي او کومړي خدای دې وبخي کنه کوي خبره نو هغه ما تاسو کو مې بابا ته جماعت ته څنګه راغلی او د مولانا مودودي دا فکر د څنګه خپل کړی دی اشه ما د مشرانو سره خبرې ما له خوان راکړي چې ما سره موقعي او زه مشر سپینګیری مشر ګورم زم د دنه مې سواورې ډېر د پوهې خبرې د بعد مشرانو سره دا بعد چې دا چرنیان و یاره نوجوان قیادت نو ما یو ځل خبره کوله ما نوجوانانو له چا ډوډۍ کړې و او لاسونه ولې تړلې وې نه لرګي پورې ولې تړلې وې او ته وی شابه خوري نو هغه به تاسو کتل ځکه چې نوړې چې بنې مول نو هغه لاس په دې پابند نشه راته نو یو سپینګری بابا له پکې یو ورغه وی بابا جی د څه چلی را سره وکړو هغه وته چې به خموده د خو اسانه خبره د مخامخ یو بل تکینه او تن وړې جوړوا هغه په خله کې ورکو هغه به جوړې تعالی په خله کې نو ما وته چې سپینګری د سره نه ډوډۍ هم نشي خړای او نوجوان قیادت او پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې زه د خپل امت باندې پناه غواړم چې دا کم حالت ته ورسیږي چې په دې باندې د نوجوانانو او د ناپوه او بې تجربو خلکو مشري راشي و امرة الصبیان د امرة الصبیان د نبی علیه الصلاه والسلام امان غوښته ځکه چې جوان د منډې دپاره ټیک دی فتیتون یو خپل مقام دی د جوان او د نوجوان او د ځوان وینې او د ځوان جسم یو خپل مقام دی خو هغه دا چې دا به منډه وایي او پیغمبر الله تعالی د 40 سال نه مخکې نه دی پیغمبر کړی دا ځان له یو پختګي غواړي څه غواړي پختګي نو د سپینګیرو نه به هم غواړی مستغني کېږي نه او د ځوانانو به خپل میدان او د سپینګیرو به صحیح خپل میدان نو خبره کم ځای ته ورسېده یاره نو د هغه سپینګیري باباجي نه مې څه کوو نو هغه ما ته وایي چې داسې چلو چې دلته یو مدرسه ده هغه مدرسه کې مونږ ناست د هندوانو نه پاتې شوی مدرسه نور الانوار نومې ولې خو دی اوس به خدای خبر ته ډېره موده نور خړته نیم تللی چې سنچل دی وی دلته د دې مدرسې دستاربندي او وی دې له راغلی مولانا شمس الحق افغاني تاسو پېژنئ مولانا شمس د تورنزو مولانا هغه تورنزو د یو سړي نه مې تپوس وکړو نو هغه ما ته وی په تورنزو کې دا مشهوره وه د مولانا شمس الحق افغاني نه به چا ته ډېر لوی علم ورسره حقیقت کې ډېر لوی عالم نو وی هغه نه چې بچا د مسلې تپوس وکړو نو هغه په دې پوزه داسې یو 2 ځله لاس راکړ که نه او سیده بیا ورته شروع وکړه نو وی د کلي خلکو به یې وایي چې د ده علم په دې پوزه کې دی دا د امیانو دا مصیبت دی یاره زمونږ په دې کلي کې یو مولي صاحب دی او یاره ټول علم په دې پوزه کې دی او چې څوک دې تپوس کوي د پوزې لکه دا بټن ده د دې وجه نه ګوره ما تاسو ته یو درخواست دا دی چې د اهل علمو سره دا بعضې عادتونه خوند نه کوي لکه د ځینو خلکو عادت دا وي دا ګیره داسې دغه کوي دا څوک یې چیچي داسې رادا کوي او څوک یې داسې تاوی را تاوی او داسې چل ورسره وکړي څوک پکې څنګه ګوتې وایي او څوک پکې څنګه ګوتې وایي نو دا په دې ګیره کې ګوتې واله او په دې لاسونه یو ځای بل ځای هسې د لاسونه خوځول دا اوس سړي مجبوري دا کله کله غیر فطري انداز خو دې باندې څوک بدې نه ښکاري خو دا چې کله ګیره را شوکوي ځینې خلک داسې چلي داسې دا کوي نو ځینې په دې نوکانو کې داسې را کوي ځینې په دې خوله خوري داسې خولې ته دا کوي او ټک ته وباسي او دغه کوي دا بعضې عادتونه مه کوئ دې باندې کم از کم اهل علم به ډېر بدې ښکاري پوهېږه په خبره باندې او دا چې پسې لوبې کوي او کله داسې راتاوی نو دا څه شی نو دا عادت وګرځوئ دا خپل لاسونه کم از کم یو ځل مې ابرور یو حضرت ولید ډېر پوه سړی ځان ته وایي مولوي صاحب خو به وکړو به نه وکړو نو په منبر ناست او دا ښی لاس دا ګوتې به یې کله یوه پرې سپېمې کوله او کله به یې دا بله پرې سپېمې نو ما دی اوس خلکو ته به دا وایي په آدابو کې چې هلکه دا ښی لاس د ډوډۍ دپاره دی او د ټولو دنیا په مخکې لګیا دی او پرې پوزه کې دا ګوتې ورکول شروع کړي کله به داسې چل ول کوي کله به نو دا د خلکو په مخکې دا قصې میسې چې دي دا خوند نه کوي ښه نو به هر حال څه خبره ده کم ځای نه کم ځای ته لاړه نو وی چې دا هغه شمس الحق افغاني صاحب وی د علم په پوزه کې دی هلکه په پوزه کې علم نه وي په پوزه کې څه نه نو وی یو دا مولانا افغاني صاحب راغلی او یو مولانا عبدالحق صاحب الله تعالی دې دواړه وبخي ټول دې الله تعالی وبخي وی دا راغلي دلته کې نو وی ناسو نو وی زه خو د علماو ډېر زیات خادم یم نو وی ما به دې له دا پیزار سمو او ورسره به مې دغه کول دا خدمت به مې کوله
وی چې خدمت به مې کوو نو وی دی د یو بل سره دواړه ناست دي نو دا مولانا عبدالحق صاحب شاګرد و د افغاني صاحب دی شاګرد وی دی مولانا عبدالحق صاحب ورته ووی چې یاره مولانا دا مودودي ډېر زیات مخکې شو څه لارې نیول نه دي پکار وی دا مولانا افغاني صاحب ورته راوګرځېده ورته یې وی چې مولانا قنداریانو بلوچیانو ته سبق وی د ګوټ نه لږ راوځه هغوی ته ته ډېر لوی سړی ښکارې چې ته ورته څه وی نو بس هغه پې آمنا وسلمنا وصدقنا وی خو ته لږ بار ته راوځه چېرته میډیکل کالج ته لاړ شه چلته انجینرینګ یونیورسټۍ ته لاړ شه چلته بهر دنیا ته لاړ شه او د اسلام مطابق خبره وکړه چې تا د مولانا مودودي کتاب نه کتلی او تا هغه خلک مطمئن کې او چې مطمئن کې نو څنګه مطمئن کې حقاني صاحب د الله پاک وبخي مولانا غلام حقاني صاحب هغه مونږ ته یو ځل خبره کوله وی په ابټاباد کې په میډیکل کالج کې یو مولوي صاحب تقریر کوو وی چې تقریر کوو نو په دې میز باندې ورته ګیلاس پروت او ګرمي وه او په ګیلاس کې یخې اوبه وې وی دی په معراج باندې تقریر کوي په څه باندې تقریر کوي په معراج باندې نو خلکو ته وایي چې معراج معنا دا ده چې ګوره نبي علیه صلات وسلام د دې اول اسمان نه بل اسمان ته وختو د دې بل اسمان نه بل اسمان ته نو د اسمانونه خو ټوس دي کلک دي نو دا نبي علیه صلات وسلام خو جسم دی نو دا د اسمان نه بره څنګه وخته نو وی دی خلکو ته وی چې اوس هم زم په ساینسي طریقه پوهیومه نو په ساینسي طریقه یې داسې پوهول چې د ګیلاس ته چې وکتل نو په دې ګیلاس کې دننه یخې اوبه وې نو د بهر نه پورې داسې غوټۍ کم خیالي که نه اوبه پورې نښتې وې نو وی ګوره تاسو خو د میډیکل کالج طالب علمان یم تاسو ته خو ساینس معلوم دی نو تاسو ما ته ووایه چې دا ګیلاس خو ټوس او مضبوط دی نو دا اوبه خو نری دي در دې ګیلاس نه څنګه بار ته راووتې نه دا تاسو ته ګورئ که نه د ګیلاس نه بار ته راووتې دي نو خلکو ورپورې وخاندل چې دا د کوم ځای نه راغلی دی چې دا بار چې کومې اوبه دي نو در د دننه ګیلاس نه راوتي دي که دا د بهر هوا ګرمه وه او دا ګیلاس یخ و نو چې دا ورپسې ونښته نو څه دې جوړ شو زوف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا مولانا مودودي د 7 کالو ماشوم په خبره پسې خبره یادېږي نو چا وی چې دا ډېر زیات ذهین دی نو رشته داران راغلي و نو هغوی وی چې هلکه مونږ اورېدلي دي چې دا ابوالعلا ډېر زیات ذهین دی نو هغې ورته وی چې او ذهین ډېر زیات ذهین دی تیز دی وی چې زه ته یو تپوس کومه نو که ما ته جواب ټیک کړو نو بس بیا به دا ذهین نو مولانا ورته وی چې جواب مې راته ټیک کړو نو څه به راله راکړي نو هغه ورته وی ته څه غواړې وی چې زه سموسې غواړم سموسې وی چې په سموسو به مې مړی باذوقه خو که نه دا پوهه خلک چې کوي که نه دی که خو څه ذوق وي که نه او چې په چا کې ذوق نه وي نو هغه هسې چوبډای پوهېږې په خبره باندې ذوق پکار ذوق پېژنې که نه خیر دی تاسو چې دا روژه دلته تېروئ انشاءالله باذوقه به شي نو هغه وی چې وی ورته فوراً یې ورته وی چې وایه د دې شعر څه مطلب دی د غالب شعر دی چې ضعف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا نو هغه ورته فوراً بیان چې مطلب یې دا دی چې مخکې زه طاقتور وم نو جړل به مې نو د سترګو نه به مې اوښکې رابهېدې اوس کمزوری شوم ډېر مې وجړل نو ضعیف شوم کمزوری شوم نو اوس جړلی نه شم اوس تش اسویلي کوم ضعف سے گریہ مبدل بدم سرد ہوا د ضعف د وجې نه هغه جړه بدله شوه بدم سرد په سوړ اسویلي بدله شوه اوس څه کومه ته ساړه اسویلي کومه نو چې دا اسویلي مې کول شروع کړو نو یو بلې خبرې ته مې فکر لاړ باور آیا ہمیں پانی کا ہوا ہو جانا یقین میں راغی چې لکه د اوبو نه څه جوړېږي هوا ته جوړېږي او د هوا نه څه جوړېږي اوبه جوړېږي د اوبو نه هوا جوړېږي او د هوا نه څه جوړېږي نو دا د هوا نه څه جوړه شوه دا د دننه نه د اوبه بار ته نه دي راوتي نو موږ ته وی حقاني صاحب ویل چې نه چې علم هم نه او خلکو ته داسې ساینسي دلایل وایي بیا به د پورې خلک خاندي نو هغه ته وی افغاني صاحب وی ته چېرته یونیورسټۍ او کالج ته لاړ شه نو هلته بیا ستا هغه خبرې کار نه کوي چې ته په دې مدرسه کې خلکو ته کومې وی هلته به بیا د مولانا مودودي علم کار کوي او وی چې ما د مولانا مودودي کتاب نه کتلی نو زه په یونیورسټۍ کې تقریر کولی شم یا جدیدو تعلیم یافتو ته تقریر کولی شم نو وی ده ورته وی چې یاره غلطۍ چې یې کړي دي په کتابونو کې چې غلطۍ دي وی مولانا افغاني صاحب ته وی چې ستا د مشرانو په کتابونو کې لږې غلطۍ دي درته یې وویمه
هغه دې کتلي دي د خپلو مشرانو هغې کتلي که د مولانا مودودي غلطۍ پېژنې نو وی بس زه د هغې نه پس پوه شوم وایي زه لاړم ما چې یاره زه خو د مولانا مودودي مرید کېږم وایي زه په دې طریقه باندې رالم د دقې مولیانو د دې مجلس ته د دې خبرې د وجې نو بهرحال خبره مې دا کوله چې امام ابو حنیفه قدر به تاله وپېژنې چې لږونې بار دنیا ته لاړ شي ښه په جدید دنیا کې ګوره مولانا امام ابو حنیفه رحمه الله چې کوم ایشوز را پیدا کړي دي ایشوز ته څه ووایم زه یعنې چې کوم مسایل وایي چې دا مسله داسې شي نو بیا به څنګه چلي او چې دا نو دا د مخکې نه یې داسې درته بنیادونه یې ښودي دي او هغه بنیادونه چې امام ابو حنیفه نه وی ښودی نن به بیا ته سرګردانه وې تاله خو د هدایت د لولولو چل نه درځي پوهېږې په خبره باندې زه چیلنج کوم چې کوم سړی حنفي عالم نه دی او یا د احنافو شاګرد نه دی او یا د احنافو په مدرسه کې سبق نه دی ویلی نو زه دا چیلنج کوم دی د کنز اخر او هدایه ولولې بد ده ګټلې ده او ما بایللې ده ټوله دنیا درته چیلنج کوم د عربو نه د عجمه پورې ته د هدایه په لولولو نه پوهېږې ما ته پته ده چې لولۍ نو څه وایي نو څه ټکی وایي بیا وایي د دې خو دا مطلب ده چې په تندر یې ولګوم مړه وایي څه حدیث خو نه دی ځه ته مخکې وایي نره وایي نره په تندر یې ولګوه وایي زه ته مړه څه حدیث خو نه دی نو اول پې پوه شه نو د هغې نه بعد خبره کوه بیا نه پوهېږې پې نه وایي په سوال دې پوه نه یم او شل جوابه درله په سوال دې پوه نه یم او شل جوابه درله پوهېږې په خبره باندې وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم صحیح خبره وای خدای به خپل نه پوهیږي نو وای دا څه شی ده وای دا خبره سره غلطه ده وایي په خبره باندې نو ته په پوه شه امام ابو حنیفه ته چې پیغمبر ویلی نو هغه راته ته وایه ما ته خو نه دی معلوم هو که تا ته معلوم یې تېره ته راوښایه پوهېږې په پښتو باندې او که نه ستا دا مطلب وي نو زه په دې پوه یم چې ته په کومه ژبه خبرې کوې پوهېږې په خبره باندې دا دننه د پکې کیسټ چا ایښودی دی یا کیسټ خبرې کوي ته خبرې نه کوې دا بل کیسټ د پکې چا ایښودی دی یا کیسټ خبرې کوي پوهېږې په خبره باندې دا خپل یو مقام دی دا خپل یو اهمیت دی خو د هغې په اهمیت هغه څوک پوهېږي چې دنیا کې چا سره مخامخ وي ته د دنیا د هر څه خبرې چاردیوارۍ نه بار ته راوځه نو بیا خبرې کوه پوهېږې په خبره باندې نو بیا به تا ته د امام ابو حنیفه قدر را پیدا شي قدر به درته په ذهن کې کښېني چې اوهو واقعي چې چا څه کار کړی دی نو دا بس چل و ها څه پیغمبران نه موږ ته پیغمبر نه دی ویلی موږ ته صحابي هم نه دی ویلی موږ امام ابو حنیفه ته امام د امام شافعي په مقابله کې ویلی دی موږ امام ابو حنیفه ته امام د پیغمبر په مقابله کې نه دی ویلی دومره قمقلات او چې په دې نه پوهېده دی په دې هم نه پوهېږي وایي لکه امام ابو حنیفه لکه امام خو پیغمبر دی نو ما ته چې د خپل پلار ته پلار وې نو الله تعالی خو وایي چې آدم علیه السلام د پلار دی نو ته آدم علیه السلام ته ولې پلار نه وایې چې عبدالله ته پلار وې نو څه مطلب دی ته چې ویلې دا فلانکی سړی ډېر ښه پوهېږي نو څوک ښه پوهېږي هلکه فلانکی مولوي صاحب ښه پوهېږي د چا په مقابل کې پیغمبر نه ښه پوهېږي ته وایې نه مړه خو پیغمبر که نه یادوم که نه په دې خلکو کې ښه پوهېږي نو ما په دې نورو معاملاتو کې چې څنګه وایې دلته هم داسې ووایه تاسو په دې خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ خیر دا د تقلید مسلې او دا قصې مسې خو به راځي دله دا خو به بیا وایو دې ځای کې خو زموږ مقصد دا و چې د ټولې دنیا دپاره ورلډ آرډر عالمي نظام دا نه امریکایان ورکولی شي او نه یورپیان ورکولی شي او نه یونانیان ورکولی شي دا به څوک وله ورکوي دا به اسلام وله ورکړی دی دا اسلام داسې دین دی دا د الله تعالی له طرف نه راغلی دی په دې کې نه د عربو فضیله شته او نه پکې د عجمو شته دغه په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې هم حاوي دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته هم حکم وکنه اتبع ما اوحي الیک من ربک نسې ورته وایي که نه وایي پیغمبر ته هم ته اتباع کوه او پیغمبر هم اتباع کوي پیغمبر قانون سازی نه کوي ها قانون سازی کوي خو په هغه حدودو کې دن نه کوي چې کوم حدود الله تعالی وله ورکړي دي اصل کې شارع خو الله پاک او پیغمبر ته الله تعالی پس حدودو کې دننه د څه حرامولو حلالولو اختیار ورکړی دی خو په حدودو کې دننه د الله تعالی لپاره څه حدود نشته
الله تعالی خو چې څه خوښه ده نو هغه د حراموي او چې څه خوښه ده نو هغه حلالوي. هغه شارع مطلق دی، هغه باندې خو هېڅ پابندي نشته. د هغه خو منشا، د هغه خو مشیت او د الله تعالی اراده او د الله تعالی خبره او د الله تعالی وینا دا بجای خود ضابطه ده او قانون دی. خو د پیغمبر منشا او د پیغمبر وینا دا ال قانون دی چې الله تعالی ورته وی دا قانون کا الله تعالی ولا اختیار ورکړی. لکه پیغمبر کړی چې پیغمبر کړی نو دا خبره منل ضروری نه او چې پیغمبر کو خبره منل ضروری دي. بیا چې پیغمبر کو نه بیا ورته ضابطه او حدود ولا ورکړي او بیا الله او رسول په حدود کې بیا مونږ را بنیو. بیا زموږ لپاره مس حدود دي. مونږ هم دا پیغمبر د الله تعالی په حدود باندې محدود دی، په هغه محدود دایره کې په قانون سازي کوي. او باقی مجددین او مجتهدین د الله او د الله د رسول په حدودو کې بندي، هغه په هغه دایره کې او په هغه فریم کې او په هغه احاطه کې دنه څه کوي. بیا خو هغه چې کومه ضابطه ولا ورکړې د پای کې دنه په هغه حدود او په هغه شرایطو کې دنه او د هغې نه به اخوا دېخوا نه کوي. هغه مخکینی څنګه چې پیغمبر د الله تعالی حرام حلالولی نشي او حلال حرامولی نشي، داسې یو مجتهد د الله او د الله د رسول حرام ته حلال نشي ویلی او حلال ته حرام نشي ویلی. او چې په کوم ځای کې هغه ولې اختیار ورکړی نو هلته به تحلیل او تحریم کوي. دا چې کوم خلک بیا لګیا دي وایي ګوره ورته امام ابو حنیفه پلانکی شی حرام کړی دی او پلانکی شی حلال کړی دی او شافعي پلانکی حلال کړی او پلانکی حرام کړی. وایي ګوره حلالول حرامول خو الله پاک کوي. نو دا اصل کې خلک ګمراه کوي، دا خلک په خطا کوي. دا پوهېږي په خبره باندې امام ابو حنیفه کوم داسې شی حلال کړی دی چې پیغمبر حرام کړی او کوم داسې شی حرام کړی چې پیغمبر حلال کړی او چې کړی نو خطا به یې کړي. ته ماته ووایه تاسو په خبره ونه رسېږئ. نو دا خو هغه ضابطه ده. په دې ضابطه باندې خو وروسته انشاءالله ولذي د توحید په موضوع کې چې کله بحث راځي الحمدلله رب العالمین نو هلته به په دې باندې بحث کېږي انشاءالله. خو دلته خو ما صرف اشاره وکړه. نو الله چې کوم نظام ورکړی دی نو دا معقول هم دی، دا مربوط هم دی، دا جامع هم دی، دا کامل هم دی. په دې کې د انسان د ضروریاتو لحاظونه هم ساتلي شوي دي او په دې کې باقاعده په دې کې یو ثبات هم دی، یو استقرار هم دی پکې. دا داسې نه دی د خلکو د خواهش مطابق نن یو دی او سبا بل دی. په امریکا کې یو ځل ضابطه جوړه کړه، قانون یې جوړ کړه، لکه په شرابو پابندي ده. پابندي ولګوله چې پابندي ولګوله خلکو د مخکې نه هم شراب څښل زیات شروع کړو. اخر عوامي ریله داسې راغله چې قانون او قانوندانان هر څه وروبیول. بیا هغه قانوندانان او پارلیمنټ په دې مجبور کړو چې بیا ووایي چې هلکه شراب حلال دي. دا داسې ضابطه نه ده چې یو ځل یې بیا حرام دي نو دا بیا حرام دی. دې کې ثبات دی، ثبات پېژنې، ثبات استقرار دی په دې کې، استقامت دی په دې کې، په دې کې یو کلکوالی دی او په قانون کې دا کلکوالی پکار. دا د مومو پوزه نه ده چې څوک به کله داسې کوي کله به داسې کوي. ها د انسانانو د ضروریاتو او د انسانانو د حالاتو او د انسانانو د حوایجو لحاظ هم پکې ساتلی شوی دی. نو په هغې کې یو لچک هم شته او د هغې لچک او د هغې د مطابق د قانون سازۍ اختیار مجددینو ته او مجتهدینو ته اختیار حاصل دی. تاسو په دې خبره پوهېږئ په دې ضابطه باندې. نو دا هغه ضرورت دی چې هغه وحي ته په دې دریو دلایلو باندې مونږه تاسو یو خبره په دې کې ضابطه بل هم په ذهن کې کېنول غواړي چې د عقل په بنیاد باندې چې کومې خبرې نو هغه ظنیات هغه تخمینه اندازی تاسو وینئ که نه په دې ضابطو کې څومره په دې ساینس په دې قواعدو او په دې ضوابطو کې څومره تغییر او تبدیل راځي. یو ورځ یو خبره وکړي سبا له بیا وایي هلکه دا خبره داسې نه ده دا بل شانتې ده. نو داسې لیوني خو نه ډېر بې شمېره نظریات داسې دي چې په یو زمانه کې هغه نظریات ګڼلی کېدل او بلکې د نظریاتو نه اخوا هغه حقایق ګڼلی کېدل. یو خو په دې خلکو غلطي دی چې یو ته تیوري وایي او بل ته ساینټیفک حقیقت وایي او بل ته هسې یو خیال او یو رای وایي. نو دی بیا په دې نه دی که چا یو خیال او رای ډاروین چې کوم شی پیش کړ دا د هغه یو خبره وه. که ته ورته تیوري وایې نو ورته ووایه
خو داسې ساینټیفیک حقیقت خو نه و، داسې ثابته شوې خبره خو نه وه. دا نظریه ارتقا د ډاروین ده. خو دلته چې زمونږ د وطن ته راغلی نو ده پې داسې ایمان راوړی چې داسې ایمان پې هغه هم نه و راوړی. هغه ډاروین پې په خپله هم دومره ایمان نه و راوړی. که هغه ته پته ولګېده چې دا د پاکستانیانو او د هندوستانیانو پې داسې ایمان راوړی نو هغه به وایي چې یلکه ما خو داسې نه ویلي. یعنې زمونږ په دې خلکو کې دا تقلید جامد دومره دی، دا د مغرب دا مرعوبیت دومره دی چې هلته تشه خبره وشي او ده ته پته ولګي داسې خبره شوې ده نو بد دی وایي جوړ دا داسې ده لکه دا د اسمان د قرآن ټکی. نو د هغې نه به هم ډېر زیات ایمان راوړي او هغوی ورته وایي چې هلکه دا خو ماسې یو خبره کړې وه. پوهېږې په خبره باندې؟ نو هغه یو خبره صرف کړي، هغه لا د تیوري مرتبې ته هم نه رسېدلي او د ساینټیفیک حقیقت مرتبې ته هم لا نه رسېدلي. خو دا هغه ته بلکل داسې ښکاري لکه دا چې 2 + 2 = 4 په شانې ثابته شوې حقیقت وي. نو داسې اعتماد په الله تعالی ساته او په ساینس باندې او په ساینسدان باندې او په عاقل او په یورپ او په مغربي او په یوناني باندې دا عقیده مه ساته. نو دا یو بنیادی خبره ده چې د قرآن مجید چې کوم وحی علم دی نو د دې بنیاد په علم باندې دی او د عقل په بنیاد باندې چې کومې ضابطې جوړې شوي نو په هغې کې تغییر او تبدیل راځي ځکه چې هغې سره ظن او ګمان او وهم او اټکل او تخمین او اندازې ورسره وي. دا د اندازو په بنیاد باندې یو کار کوي ځکه خو دا ضابطې قوانین بدلېږي که نه. د دنیا دا قوانین او د ضابطې ولې بدلېږي؟ هلکه امیګریشن قواعد بدل شو، د ټریفک قواعد بدل شو. تاسو په ایمان ووایئ عقل څه وایي چې په ښی لاس باندې د روډ تله پکار دي که په ګس لاس؟ ها ستاسو عقل څه وایي؟ د عقل تقاضا څه ده؟ نو که ته په ښی لاس دي نو دا په ګس لاس باندې په پاکستان کې ولې دا لیوني دي؟ دا په پاکستان کې د ګس لاس قانون دی نو دا څه شی دی؟ دا لیونتوب دا لیوني دي ټوله. نو داسې فتوا پې ولګوه لکه دا لیوني دي. مطلب یې دا دی چې عقل خو دا یو طرف هم کله دا یو طرف ورته سم ښکاري کله ورته دا بل طرف سم ښکاري. نو ځینې خلکو ته دا ښی طرف باندې تلل ضروري ښکاره شوي وي دا ډېر ښه کار دی نو په ښی طرف ګرځي. نو امریکایان او عرب او افغانستان او دا دې خوا بار ملکونه دا په څه باندې ځي؟ دا د لارې په ښی طرف ځي ولې دا د سنت مطابق ځي، دا د سنت په خیال ځي. امریکایان د سنت مطابق ژوند تېروي که نه چې دا د سنت طریقه ده چې په ښي لاس باندې ځه نو ځکه موږ په ښي طرف باندې ځو. نه خو بس هغوی وي زموږ د عقل دا تقاضا چې په ښي لاس باندې ځو. برطانیه او هندوستان او پاکستان او دا بعضې ملکونه د افریقې او بعضې ملکونه د نور چې په هغې باندې د برطانیې حکومت پاتې شوی دی نو هغه په ګس لاس باندې ځي. دا موږ په ګس لاس ولې ځو ځکه دلته د برطانیې حکومت پاتې شوی او هغې په ګس لاس ځای موږ په ګس لاس. پوهېږې په پښتو باندې؟ نو دا عقل نو کله یو طرف ته کوي کله بل طرف ته کوي. دا عقل ته اختیار ورکړي نو پکار دی بلې دنیا کې یاره جي یو نظام پکار دی. ما د ټریفک دا نظام ولې یو نه دی؟ بوش راته ویلي وی ورلډ آرډر په د ټولې دنیا ما د الله تعالی له مخکې نه ویلي یو نظام پکار دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم دا یو نظام دی، دا ورلډ آرډر دی. اے انسانانو د خپل رب بندگی کوئ. هغه رب د تور هم دی د سپین هم دی د امریکایان هم دی د یهودیان هم دی د عیسایان هم دی د مسلمانان هم دی د ایشین هم دی د افریقنیان هم دی. دا ورلډ آرډر یو دی، دا یو نظام دی، دا د الله تعالی نظام کېدی شي. د هغه د هېڅ چا سره رشته نشته، د هغه د هېڅ چا د جغرافیې سره تعلق نه دی، د هغه د هېڅ چا د نسب او د خیل سره تعلق نه دی، د هغه د هېڅ طبقې سره تعلق نه دی، نه د مالدارو ملګری دی او نه د غریبانانو ملګری دی. نو بیا د الله تعالی ثابته ده. ورلډ آرډر خو د الله تعالی نظام ټیک دی. که ته د ټولې دنیا یو نظام پکار دی ما تا خو د ټریفک دا نظام یو که زه باقي به ګورو بیا دا چیلنج کوم دا زه په دې ځای نه چیلنج کوم تاسو هم دا چیلنج کوئ. ورلډ آرډر نور پرېږدئ د ټریفک دا نظام یا په ښی کې د ټولې دنیا ده او یا یې په ګسه کوي. دا ښی واله دا ګسې واله مطمئن کي او یا دا ګسې واله دا ښی واله مطمئن کي. دا د یو کي ځه دا ضابطه د یوه کي دا یو کوم دا یو کې وایي یاره جي دا هر چا خپله خوښه ده. نو ما بیا څنګه وایي چې ورلډ آرډر پکار دی؟ نو ورلډ آرډر د الله تعالی دی. ها تا ته دا حق نه دی حاصل، یو ته نه دی حاصل چې په بل باندې خپله ومني. ها الله ته دا حق حاصل دی چې په ما باندې خپله ومني په تا یې ومني ځکه چې هم خالق دی او د الله تعالی هغه نظام جامع دی، هغه مکمل دی، هغه ناقابل تغیر و تبدل دی. هغې کې د انسانانو د هر څه لحاظ سه هغې کې یوازې د جسم لحاظ نه دی ساتلی شوی، په هغې کې د روحانیت لحاظ ساتلی شوی دی. هغه یوازې د حیوانیت دپاره مفید نه دی، د انسانیت دپاره مفید دی. او تا خو لا انسانیت پېژندلی نه دی نو ته به د انسان دپاره څه نظام جوړ کړي؟ ته
ته خو لا انسان نه پېژنې، ته خو مین دی انون، انسان خو لا نامعلوم دی، ته خو لا دې ته رسېدلی نه. نو دا یو بنیادي خبره شوه. او د دې مزید تفصیل به ان شاء الله العزیز په وکذالک جعلناکم امة وسطا کې راځي. وکذالک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نو وحی ته ضرورت پیښ شو. اوس وحی څه ته وایي؟ نو زه نن دا خبره کافي ده بس. ربنا